أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 104 5 6 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اس دے آیات کے اللہ جل جلالہ یا ایہا الناس اے خلقو د مکې اوسیدونکو او بیا ټول خلقو خو په دغه وخت کې مخاطب چې نو هغه د مکې خلق ول نو الله وی اے د مکې اوسیدونکو اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله کچره تاسو چې نو هغه په شک کې زما د دین نه نو زه عبادت نه کوم د هغه څه د کومو چې تاسو عبادت کوئ. اوس زه د دغې عبادت ولې نه کوم؟ نو د هغې د عبادت نو هغه وجه چې عبادت دا نو هغه یو لوی تعظیم دی د رب. تفسیر خازن کې لیکلی دی چې ان العبادت هو تعظیم للمعبود چې عبادت دا خو د معبود چې نو هغه انتها درجې چې نو هغه تعظیم ته ویلې کېږي. وان الحجارة اخص الاشیاء فلا یلیق للتعظیم او دا کم بوتان او ګټې چې نه نو دا نو هغه اخص الاشیاء یعنی کمتر شیزونه دي چې نو هغه د دغه عبادت او د دغه تعظیم چې نو هغه لایق نه دي. نو چې کله دی د دغه لایق نه دي نو تاسو د ځان له خپل تر باندې دغه بوتان ځان له خدایان جوړ کړي او د عبادت کوئ او ما ته هم وایي چې د عبادت دا وکړم نو ای خلکو زه د دغه شیزونو عبادت نشم کولی ځکه که ما د دغه عبادت وکړو نو دا خو لوی ظلم دی چې الله د الله عبادت خلق پرېږدي چې د هغه ذات دی نو هغه ماوراء الورا ذات دی یعنی د الله نو هغه سره هېڅوک برابر نشتی او دا سړی پرېږدي او د مخلوق چې نو هغه عبادت او بیا په مخلوق کې د داسې ګټو د داسې بېجانه شیزونو چې نو هغه عبادت وکړي نو زه نو هغه د قشانتي نشم کولی. ولکن اعبد الله الذي يتوفاكم زه خو عبادت کوم د هغې الله چې کم الله تاسو له مرګ درکوي. اوس دلته چې نو هغه تفاسیر لیکلی چې الله رب العزت خو یوازې صرف د مرګ چې نو هغه نه دی مالکو د ژوند مالک خو هم الله دی. الله پاک هغه ذات دی یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم مخکې دی نو هغه تېر شوي چې تاسو نو الله پاک عبادت ولې نه کوئ؟ الله خو هغه ذات دی چې د هغه به تاسو ژوندي کې د نش نه اشته کړلی بیا به د باندې مرګ راولي چې نو هغه د اشته نه به هم نش کړي بیا به نو هغه ثم یحییکم بیا به د دغې نه وروسته دوباره بیا تاسو پیدا کړي ژوندي به کړي همیشه همیشه دپاره به چې نو هغه ژوندي نو الله خو په دې ټولو باندې قادر دی. نو چې دې ټولو باندې قادر دی نو دلته الله پاک صفت چې نو هغه صرف د یتوفاکم نو هغه دا ذکر کړو چې الله هغه ذات دی چې تاسو له مرګ درکوي. نو تفسیر خازن کې بیا د هغې جواب ذکر کړی وایي د الله سره چې نو هغه د دې صفت ذکر ځکه وکړلو چې الله پاک هغه ذات دی چې کم ذات تاسو له مرګ درکوي چې دا مقام د یری نو دوی وی یرولو چې ګورئ د مرګ به شته که تاسو نه منئ آسې به یې نه منئ خو نور ګورئ مرګ شته او بیا به هغې الله مخې ته وردېږئ الله ته به چې نو هغه جواب دی. او دویم جواب چې نو هغې ورکړی چې بېشکه الله رب العزت د دې دریو واړو تصرفاتو چې نو هغه تعلق ساتي. الله رب العزت ژوند هم ورکوي مرګ هم ورکوي دوباره به بیا هم ژوندي کوي. خودی د جنانو هغه د دغه یو صفت ذکر زکه وکړلو چې الله پاک هغه ذات دی یتوفاکم چې تاسو له به مرګ درکړي یعنی تاسو به الله پاک مړه کوي تاسو د بوتان دی ولګي تاسو د خدای نه خلاص کی کنه چې تاسو عبادت کوئ نو دی چې تاسو الله پاک په تاسو مرګ راولي نو دی چې تاسو د دغه مرګ نه بچ کی
و امرت ان اكون من المؤمنین او ما ته حکم شوی دی چې زه شم د مؤمنانو نه یعنی ایمان والو نه. نو زما خو خپل دغه حکم دی زه دغه خدایانو چې دا کم تاسو عبادت کوئ د دې عبادت زه نشم کولی. وان اقم وجهك للدین حنیفا تفسیر نه هغه مدارک کې لیکلی چې دلته دا واو عاطفه نه یعنی ما ته د دې هم حکم شوی دی چې زه د الله پاک عبادت وکم زه د مؤمنانو نه چې نه هغه شم. او د دې راته هم حکم شوی دی ان اقم وجهك للدین حنیفا چې زه خپل دین چې نو هغه مخ قایم وساتم یعنی زه نو هغه خپل دین به دین حنیف طرف باندې چې نو هغه وردېږم په دین حنیف باندې چې نو هغه زه پاتې شم. نو تاسو خو هم د مکې خلکو دا دعوه کوله چې ابراهیم علیه السلام په دین باندې مونږ یو او د ابراهیم علیه السلام هغه دین او ملت هغه خو ملت حنفیه و. نو چې کله هغه ملت حنفیه ما ته هم حکم شوی دی زه په هغه ملت حنفیه د ابراهیم علیه السلام په دین چلیږم. تاسو هم د هغه داویدار یې نو بیا تاسو د ابراهیم علیه السلام په هغه ملت حنفیه باندې ولې نه چلیږئ. او د ابراهیم علیه السلام په ملت حنفیه کې چې نو هغه دا خبره وه چې ابراهیم علیه السلام شرک نه و کړی د هغه د شرک نه چې نو هغه بیزاره د شرک چې نو هغه مخالفت یې کړو او بخبره دا هم ویلو چې زه هغه یا الله زه د ټولو نه وړمبنی مسلمان یم. نو په ملت حنفیه کې خو نو هغه شرک نشته نو دا تاسو ولې د الله سره شریکان چې نو هغه پیدا کړي دي. ولا تکونن من المشرکین او مکه ته د مشرکانو نه. نو اوس خو د الله پیغمبر نو هغه نه خدا د سره تصور کې دی نشو امت ته خلکو ته نو هغه خاص نه چې ګوره چېرته تاسو د دغه کسانو نو هغه مرعوبه نشئ دوی نه متاثره نشئ او شرک نو هغه خپل ځان مبتلا نه کوي شرک والا چېرته جوړ نشئ. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك او دلته هم حضور علیه السلام مخاطب د الله پیغمبر دی خو خطاب نو هغه امت دی لکه د تفسیر خازن کې نو هغه لیکلی دی چې لا تدعو نو هغه نبی نه دی بلکې دلته نو هغه یا ایها الانسان لا تدعو دی چې ای انسان تو ګوره چې په یو حالت کې هم د الله نه ما سوا نو هغه بل څوک راونه بلی که چېرته په تا باندې حالت د خوشحالۍ راځي هم الله ته خپل نو هغه عرضې کوه او که حالت د مصیبت او تکلیف د باندې رالو نو په حالت د مصیبت او د تکلیف کې هم یو الله ته خپل زاری خپل عاجزي خپل فریاد د صرف او صرف یو الله ته کوه د الله نه ما سوا نو هغه بل چاته مه کوه ځکه الله رب العزت نو هغه مشکل کشا دی. الله رب العزت د هر انسان چې کم مشکل راځي نو الله پاک دغه مشکل نو هغه حل کوي خو شرط دا دی چې څوک د الله نه غواړي. او بیا د هغې سره مخکې که خلک کړی څو ورځې درس کې مخکې مونږ ویلو چې توبې کې دعا کې چې نو هغه یو شرط دا دی چې دی به دا دعا چې نو هغه په یقین او جزم سره کوي دی به دا وایي چې زما دا دعا به قبلیږي دا به الله پاک قبلوي ځکه الله په خپله وایي چې الله پاک وایي چې فدعوني استجب لکم زما نه وغواړئ زه ستاسو دعا قبلوم. نو چې الله پاک وعده وکړي او بیا د وعدې خلاف العیاذ بالله الله پاک خو داسې نشي کولی داسې نه کوي الله پاک چې وعده وکړي او الله پاک بیا د خپلې وعدې خلاف کوي نو الله خو د خپلې وعدې خلاف نه کوي. نو ځکه الله وایي ولا تدعو من دون الله د الله نه ما سوا چې نه هغه نور څوک مه رابروئ او بیا خاص کر هغه ما لا ينفعك ولا يضرك چې هغه نه تاسو ته نو نفع در رسولی شي او نه ضرر در رسولی شي. لکه د مکې مشرکانو نو هغه به بوتان لات عزا منات وغیره نو هغه دا نومونه یې ولښودي. نو الله پاک وایي چې ګوره د عبادت لایق خو هغه دی چې کله ته د هغه عبادت وکړې تاله څه انعام درکړي احسان چې نو هغه د باندې وکړي نو فایده او نفع دل درکړي. لکه مونږ د الله رب العزت عبادت کوو نو مونږ سره د الله پاک وعده ده چې په یو باندې په یو نیکۍ به ته کم از کم لس نو هغه میلایږي دنیای چې نو هغه دنیایي فایدې په هم میلایږي د هغې سره لکه د روژې متعلق چې نو هغه مخکې خود جمعې کې مونږ ویل ول چې د حدیث مبارکه کې راځي چې په جمعه کې په رمضان المبارک کې الله پاک چې نو هغه د امت د مسلمان چې نو هغه رزق نور هم سیوا کوي دا د الله عبادت دی الله په نو هغه دغه نفع هم انسان لور کوي. نو هغه مرابلې ما لا ينفعک چې که ته عبادت وکړې او بیا هم تا ته څه فایده نشي در رسولی ولا يضرک ای بترکها او که چېرته ته دغه عبادت ولا ترک د خپل دغه معبود عبادت ونه کړې نو تا ته ضرر هم نشي در رسولی. نو چې دوی دا دواړه کار نشي کولی نو بیا ولې دو رابلی
بلکې مخکې چې نو هغه به راشي غالبا چې نو سورۃ الشعراء کې د قصې کې نو آلت به راشي الله پاک نو هغه چې دوی خو ځان د خپل ځان د نفع او د ضرر چې نو هغه مالک نه دي نو بل چاله بسور کی نو چې کله دوی تعالی نه نفع در کولای شي نه د ضرر نه چې نو هغه د دفاع کولای شي نو داسې شیزونه چې نو هغه مرابله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين او کتا دا کار وکړلو نو ته په دغه وخت کې چې نو هغه د ظالمانو نشي ما تاسو ته وی د پیغمبر نه دې تصور نه کیږي امت ته خطاب دی که چرته تاسو دې سو کړلو الله سره مو شریک نه نو هغه جوړ کو هغه که په دعا کې که په عبادت کې که په تصرف کې که په صفات کې که په ذات کې په هر صورت کې چې تاسو د الله پاک سره شریک وکړو نو تاسو بیا د ظالمانو په ګروپ کې چې نو هغه شمار شي او ظالم هغه ته لیکيږي چې موږ مخکې ویل ظلم معنی د وضع شی فی غیر محله چې عبادت لایق د الله ذات دی او د ظلم وکړو چې هغه عبادت د غیر الله د پاره د مخلوق د پاره چې نو هغه خاص کو نو دا سره بیا ظالم شو او د ظالم سزا چې نو هغه بیا جهنم دی الله دې زموږ د هغه نه حفاظت وکړي قولو اوائے ورتے پیغمبرا یا ایوہ الناس اے خلقو ان کنتم کچری تاسو فی شکن پشک من دین زماد دیننا فلا اعبد الذین نزو عبادت نکم دائی کسانو تعبدون دکم جتاسو عبادت کوئی من دون اللہ سواد اللہ نا ولكن اعبد الله الذي زو عبادتكم دا آغی اللہ یتوفاکم چی مرد در کی تاسو تا وفات کی تاسو و امرت و ما تا حکم شوی دے ان اکون دا چیزو شم من المؤمنین دا ایمان والنا و ان اقم وجهک او دام یعنی دا حکم هم ما تا شوی چیزو نیغ وساتا مخبل زان لدین حنیفا دین حنیف تا و ان اقم وجهک او ما تا حکم شوی دے چیزو برابر للدين حنيفا دين حنيفتا ولا تكونن من المشركين او مكينغتو دا مشركاننا ولا تدعو او مبل من دون الله دلا نصيبا يعني بلسوك ما لا ينفعك چن نفع رسول شتات ولا يضرك او نقصان در کیتا فإن فعلتك چرتا اکرل يعني دلا ما سوا دي بلسوك راو بلن فإنك اذا من الظالمين بشكت بشي پدق وقت دا ظالماننا